زمونږ د دین په امامانو کې یو دوه امامان تیر شوي دي، یو ته امام شافعي رحمت الله علیه، یو ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. دا امام احمد ابن حنبل په دې ټولو امامانو کې کشر امام، مشران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک صاحب دی، او امام شافعی او احمد ابن حنبل کشران دي. خو بیا په دې کې امام شافعی رحمت الله علیه مشر او احمد ابن حنبل کشر، او د امام شافعی رحمت الله علیه استاد مو او امام احمد ابن حنبل شاګرد مو. دې د حضور پاک د هجرت په 164 سال یو سل او سلیریشتمه هجری کې پیدا شوه. 164 یعنی د پیغمبر مبارک د هجرت د واخلا د پیدایش پورې 164 سال یو سل سالور شپېته د پیدائش. مور تربیت وکړه، ځکه پلار یې مړ دی. دا د 2 کالو چې پلار یې مړ شوی، مور ته پاتې شي، او په عراق کې پیدا شوی دی. هو عربي ګوري، هغه زمانه کې د عراق د کوفه او د بصره د علاقه فارسی و. دا فارسیانو دی به فارسی وي. دا رستو بیا د حضرت علی رضی الله عنه چې کله کوفه ته راغی، نو د دنیا صحابه و سره راغلل او ډېر تابعین راغلل، نو د خلقو بیا د هغوی نه عربي زده کړه. نو دا بیا بعد پکې د عربیون نسل، هغه پلار او نیکه او میندې د عربو نه راغلي و دلته اوسېدل، او چا دلته عربي د هغوی نه زده کړه. نو د عربیون نسل و پلار یې عربي و، او د شیبان و شیبانی نسل، او مور یې عربي وه. نو په 140 هجري کې دی پیدا شو. دی لا ماشوم چې پلار یې مړ شو، ټول تربیت یې ګورې مور کړی. مور چې صالح او دیندار ای، نو د بچی نه ملغلره جوړېدی شي، او مور چې بېدینه ای، بدعمله ای، نو د بچی چې په غربت او په غریبۍ وخت تېر، ډېر په غربت مزدوري به کوله او سبق به وی، علم به حاصلو، علم به حاصلو، علم او ګرځېده به. او هغه زمانه کې چې څومره دنیا و په هغې وګرځېد، مکې ته او مدینې ته، یمن ته، کوفه بصره په خپلې علاقې وې، دې کې وګرځېد. او د ډېرو غټو غټو علماو نه محدثینو نه د حضور پاک حدیث په زده کول. حافظ الحدیث صاحب د رسول الله مبارک او د صحابه او تابعینو چې کوم مرفوع موقوف او مقطوع روایات دي، نو حافظ مولا علی قاری لس لکه ویلي دي، وی د لسو لکو روایات او د احادیثو حافظ. او حافظ ابن حجر وینا د 14 لکو احادیثو حافظ، 14 لکه روایات مرفوع موقوف مقطوع. دا زموږ طالبان پې پوهېږي، خو د 14 لکو احادیثو دی حافظ، د قرآن شریف حافظ، ډېر نیک سړی و، ډېر پارسا. 40 کاله پس ګورې د واده کړی دی، د 40 کالو پورې د واده نه کو. وی علم طلب کوم وروسته به واده کوم، د ګیو حدیث د کول، ولې چې واده کوم نو بیا خو زه علم نشم حاصلولی، بیا خو زه د وطن سفر نشم کولی. نو د 40 سال نه پس واده کړی، 40 کالو پورې واده نه کو، او لګیاو او د علم په طلب کې. او د حضور پاک حدیث په ځان سره لیکل، یو کتاب یې لیکلی مسند د امام احمد ابن حنبل، او نور بلا کتابونه لیکلي دي، او احادیث د رسول الله مبارک به یادول. هم زمارونو زما مقصد د هغه ټول واقعات ته نه ویم، د دا درته وایم چې د به مزدوري کوله غریب او علم به حاصله. غریب انسان او مور غریب و، لیکن د حرامو نه ځان ساته، حلال به خوړه. حرام خو څه کې چې مشتبه شی نه دي، چې کم شیز کې اشتباه به وه، د هغې نه هم ځان ساته. او مولا علی قاري د په واقعاتو کې یو واقع لیکلې ده. و یو ځل کور کې ناستو، نو بیبي ته وی ډوډۍ راوړه، نو روټۍ وله راوړه. نو چې روټۍ ورته کېښوده او د اوچته کړه، نو وی د دې روټۍ نه خو ماله د حرامو بوی راځي، د کشف خاوند.
حالانکه د ډوډۍ نه چاله بوی کم دی ورځي د حرام او د حلالو دا خو الله ته پته نه خو د نیکانو خلکو ته بعد وخت کې الله پاک کشف وکړي هغه سیز چې په دې سترګو نه محسوسېږي په دې پوزه نه محسوسېږي په دې غوږونو نه محسوسېږي دړه په پوزه او دړه په سترګو دړه په غوږونو ورته الله غوښی د کشف خاوندو سل کرته رب العالمین په خوب کې لیدلې دی سل کرته 100 بار دا حافظ ابن کثیر هم لیکلی دی او دا نور علماء هم لیکلی دي سل کرته الله په خوب کې لیدلې دی او چې پس یو کم سل کرته ولید کنه نو پړه کې سوچ کوي وای الله کب دې دل مې ولید نه او تاسو په دنه کوم او خدای چې هغه تاسو راته په خوب کې رايات کې ځکه بعد وخت کې خوب کې خود سړی خپل اختیار نه نو چې پسلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو هغه خبره وته خدای په خوب کې وریا ده کړه نو د الله نه تاسو کو وی الله هغه سیز راتاو خای چې بنده په تا ته ډیر زیات در نږدې کی ګوره داسې تاسو کوي دا تاسو ته کوي چې خدای په ځمکه کې یو خزانه راتاو خای مون خلق خدا وایو چې خدای پاکانو چې خوب میولې او تا ته میولې او یا می حضرت خضر ولید او چې خه مضبوط د غر د سرو زر یو غر ته پوسټو کوم چې بس خورې لري کما اولاد سره دري او دا سره در شو کو مونږ دا خوبونه مونږ دې سوچ کې پراته یو یقین او کګورې د حقیقت و ډیر خلق ما سره رابطه کوي لګنا په دې ډیرو خلکو کې په ټلیفون چې کم تاسو کې یو داسې کوي په دې کې دوه کم سل کسان هغه دي چې د دنیا متعلق په پریشانه کې پراته دا و یره دې پریشانه کې ما د عمل او خای دواره تا و څه پریشانی ده زوینا فرمانه دي تجارت کې نقصان دی دکان کار نه کوي پیسې پوری دي په بل دقه کې خلک لګیا دي یو کس دو بدای چې جی پریشان ما منستم شوق نکېږي څنګه وکم یو کس په سلو کې دو بدای چې پریشان بچی می بدعمل دي کې دا نه کار شي دا ډېر لکه دا ته ګوره حقیقت په جمعات کې ناشته کم خلق دی چې دا وای چې بچی می مون نه کوي څو کوم سره سو وظیفه یا س طریقه یا سو سره وکم منستم شوق نکېږي تهجد لنشم پاسې دی دا ډېر کم خلق تاسو نه کوي پسلو کې 98 کسان دا تاسو کوي رزق تجارت د بچی نوکری د نوسی نوکری د خځې نوکری دا یعنی موږ د دنیا په لیونی سپېلنی لګیای اخرت یې تاسو نه جون وای زمونږه په دې دنیا کې به تر څو مونږ جملي پراته یو مرګ بن راځي دا قبر بن راځي دا زمونږ کله تاسو څه سوچو کې د شپې چې کله ود کېږي هر یو سړی د خپل محله په کورونو نظر واچوي چې تاسو پړوان دې په دې محلو نه سونه خلق جنازې لاړ وګوره دا سکور به ما توخه چې هغه کې نه جنازه نه وتی یو یا دو یا درې داسې دوستان به استاسو د دوستانو پلاران به او مشران به وګوره په دې مقدس مکان نه غکم دي داسې مونږه روان یو خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی د دین په سوچ کې هیڅ کم نشتا هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسې ډېر او ګټم د دین سوچ کې څوک نشتا هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی خطر د قبر او د آخرت فکر یې دی بالکل ختم نو د سوچ دا دی چې الله دار آیات کا نو الله ور یاد کړ الله هغه شیرات او خیا چې په قیامت کې تا ته په الله بنده ډیر زیات درنږدې کی هغه شیرات او رب العالمین وتخکل جواب کوي وی احمد ما تا چرانځ کېږي نو زما په قران برانځ کې بل شی دومره نشتا چې ما ته پرانځ شي ما سوا د قران حکیم قران لولا ما ته برانځ کېږي څومره چې قران زیات لولې غمره او ما ته زیات رانځ کېږي دا الله رحمت ته بنځ کېږي دا الله کرم ته بنځ کېږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار ته په آسانه نږدې کېږي بیا دې تاسو کې بیا په اقرأه بفهم او بغیر فهم کب پویګم په لولما او کپ نه پویګم ولی عرب خو چې لولي په معنا پویږي
مولیان چې لولي نو په معنا پوهیږي، نو عوام خو چې لولي نو هغې خو په معنا نه پوهیږي. دا څومره عوام چې د قرآن شریف تلاوت کوي نو دې خو په معنا نه پوهیږي. نو چې زه اولولم او په معنا پوهیږم به در نږدې کېږم، او که په معنا نه پوهیږم لولم بیا به هم در نږدې کېږم. وی الله او فرمایل احمده که په معنا پوهیږې که نه پوهیږې، خو چې زما په قرآن دې ژبه ګرځي نو ما ته به پرې رانږدې کېږي. بعضې خلک وی چې د قرآن په معنا نه پوهیږي او تلاوت کې نو ثواب پکې نشته. دا خلک د تلاوت نه ظالمان منې کوي. په معنا څوک پوهیږي؟ په سلو کې نه چې په زرو کې یو کس به د قرآن په معنا پوهیږي، نور خو نه پوهیږي. دا ترغیب ورکا چې د قرآن معنا زده کا، دا ترغیب ورکا چې د قرآن تفسیر زده کا، دا ترغیب ورکا چې د قرآن مقصد دا دی چې موږ د قرآن په معنا ځان پوهیږو. دا ترغیب ورکا چې په معنا پوهیږي او تلاوت کوي نو سم خوند کوي، سم ډیر ثواب دی پکې. دا ترغیب ورکا چې د قرآن مقصد دا دی چې د قرآن په معنا موږ ځان پوهیږو، عمل پوهیږو. عمل هله کېږي چې په معنا ځان پوهیږي، خو دا مه وایي چې په معنا نه پوهیږي نو ثواب پکې نشته. حضور پاک څه فرمایي؟ وایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة. چا چې د قرآن یو حرف ولسته نو یو نیکی ملاویږي. نیکی والحسنة بعشر امثالها، یو په لسته. نو حرف خو معنا نه ورکوي او لسته کې پې ملاویږي. او بیا فرمایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. وی الف لام میم یو حرف نه دی، درې حرف پدی نو پدې 13 نیکۍ ملاویږي. نو پیغمبر مبارک وی په الف لام میم 13 نیکۍ ملاویږي. دا داسې لفظ انتخاب یو چې د هغې په معنا مولیان هم نه پوهېږي. دا الف لام میم په معنا عوام خو څه کوي مولیان هم نه پوهېږي او 13 نیکۍ پې ملاویږي. نو احمد ابن حنبل نه چې الله نه تپوس کوي وایي که څوک پوهېږي که نه، وایي که پوهېږي که نه پوهېږي، خو چې زما قرآن زما الفاظ دا څوک په ژبه باندې وایي نو الله به پې اجر او ثواب ورکړي. دومره نیک سړی امام احمد ابن حنبل. نو کشف ورته کېده چې سړی سل ځله الله په خوب کې ویني، د لوی مرتبه خاوند. نو کشف د چې ډوډۍ اوچته کړه نو بیبي ته وایي دې نه خو د حرامو بوی راځي. بیبي ورته وایي چې نه اوړه تا راوړې دي، ته خو حلال راوړې، خشاک ستا د کور دی اوبه ستا د کور دی، نو حرامه د کوم ځای نه شو. اوړه خو چې هغه ګلې کېږي نو ډوډۍ پخېږي خوړو نه که مالګه ستا د کور دی. بیبي ورته وایي یو خبره مې یاده شو، خمبیره مې د پلانکي د کور نه راغوښتې ده. خمبیره نه وه، یاره کېدی شي چې دا خمبیره مې د چا د کور نه راغوښتې وه، د هغې د کور نه پکې څه حرام راغلی. ویې نه خورم ډوډۍ. حالانکې زموږ علماو لیکلي دي چې یو انسان ته یو ډوډۍ ته کېدې او ستا د خپل کور یو تا ته غالب ګمان دی چې دا حلاله ده، نو ته په تفتیش مکلف نه. چا ډوډۍ له بوتلې او تا ته پته ده چې دا سړی حلال خور دی او تا ته ډوډۍ کېښوده، ته په دې نه مکلف چې تپوس وکړې چې دا حرامه ده که دا حلاله ده. نه خوره، بس اپویشه او خدای پېشه. که هغه حرامه راوړي اپویشه خدای پېشه، تر څو چې ستا غالب ګمان دی چې دا سړی خو خپله تنخواه اخلي، دا سړی خو خپله ځمکه کري او خپله ذمېداري یې ده، دا سړی خو خپل تجارت کوي او لګیا دی، نیک سړی هم د خپل منځونه هم کوي، بس ده به حلاله پخ کړي. خدای پېشه هغه پویشه خوره. تا نه دا تپوس خدای نه کوي چې تا ته تپوس کړی او که تا ته تپوس نه کړی. د عیسایي د کور نه عیسایان دي او د هغوی د کور ډوډۍ خورې، بس خوره. هغه د حلاله کړې ده، د عیسایانو ذبحه جایزه ده خوړل. هلکه که ته به یاره ده به د په دې چیلي باندې په دې ګډ د حلالولو وخت کې به د عیسایي به بسم الله ویلي، اکه به نه ویلې. رسول الله مبارک فرمایي ته پې بسم الله وایه پرېږده خوره. لیکن امام احمد ابن حنبل دې ته ورع وایي، د پرهیز ته ګوره وی نه خوره. سموده پسې د بیبي نه تپوس وکړه، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړلې هغه څه شوه؟ وی صاحب تا نه خوړه،
سوالګری براله سوال به په خیر راوړی خدای مو بخا مونږ به ته دا ډوډۍ شته مونږ هم نه خوړه چې تا نه خوړه مونږ هم نه خورو نو سوالګری له به مې یوړه هغه ته وایي چې دا ډوډۍ ده خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې ښه احمد چې نه خوري زه سره خورم سوالګری نه اغشته د دې زمانه سوالګری نه دی ګان د دې زمانه سوالګری خو بدنه سوالم کوي او که پکور کې او په بیٹک کې سوګنو غلام ده نه کوي دوی خو حلال او حرام ته نه ګوري د سوالګری پاره طریقه چې خو چې ده نو بس نه د هغه زمانه جدا سوالګری وی نه خورم چې احمد نه خوري زما سکار دی چې زه خورم اوس خو عجیبه دی یو کال په خوا ډېره زمانه وشوه په دې د قصخانه کې روان یو لنډې غوندې نه پسې پټېنې غوندې داسې دونه پټې هغه یو خپل طریقې واردات دونه پټې ته روانو خیال مې نو هغه به دا چلکاو چې د خلکو د خپې ته به ور ټوپ کړي د دې خپې عمره او د خپې به کلکه د سړی نه راونیوه او پیسې را 100 روپے را 100 روپے دے دو ای خدای او دنیا را غونډه بو تماشې ته خلق ولاړ هغه چا به ته وی نه در کوم بس دغه څه بکلک نو سو مال 100 روپے را نو 100 روپے به ورکړو ټوپ پې کړی نو بل ته به ور ټوپ کړی نو بل ته ما خیال نو خلق مولا چې ما ته را ټوپ چې خلکو خندل 100 روپے دے دو مې لري شماله خوښ جامې د لټول ظالم سپینې جامې مې دي او د خورو دی را لوړل خوښ نه 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 چورتا 100 روپے دے دو پرې دمنا سوق می اوچات کمه پدا سر دی وا تو نه دی وا دا د کوم طریقې واردات دي هر چاته ور ټوپ کې 100 روپے مې چې سوق مې نه کمه پدا ما جګر د نو سم مضبوط سوق باسم چې تا ته عقل وخم سوالګر خو رټل نه پکار اما السائل فلا تنهر رټې بنا خدا ستا طریقه غلطه ده عقل ته خول پکار دی بس زر اخوا شو ټوپې کړې خلکو ته مې راغون شي وتا هغه سوال کوي د خلکو نه 100 روپے غوړو تاسو نخري جوړ کړی دا لم ډراما جوړ کړل خدای ته وکړه دا څه نن سبا زمارونو په دې پیښور کې په دې بار په اسلام آباد کې د ګاډي مخه ته خشته جنہ کې بغرض خدای او سوال بکې مسکه برتګي کېږي او پیسې بدن وصولې او په بل جامه کې د ګناه دعوت درکې د سوال په جامه کې اسلام آباد کې په پنده کې یو ځل روانو په مری روډ باندې الته اجلاګان راوتی او سوال اجلاګانو لګیو یو ګاډي پسې به منډه والا بل پسې به منډه والا او سوالونه کول او ځانونه خشته کړ دا طریقې د سوال په مختلفو لارو راوتی دي خلک څوک د جمعهتونو په نو چندې غواړي جمعهت نشته څوک د مدرسو په نو بیا دي چندې غواړي په خدای کا مدرسه په سوزکی روان کړی دي او موټرې روانې کړې دي ځان له ارچا یو کاروبار شروع کړی دي موټرې روان کړي ځان له پښپېتا او یا در کمزوري موټر غشته لوټ سپیکرې په تړلې دي او دوه درې بچی ځان سره کړی دي په کوڅو کې چغې وي خدای مو بخا او مدرسه د یتیمانان دي پکې دا به وي او د لوګي مړشو ماشومان او د جامع نشتا او بلستن خدای دې پتانا کا سټ پورې کا طالبان دې مسپکل له مدرسه دې مسپکا کړه یتیمانان کوم دي په مدرسه کې ها دا دغه چې امینم یتیم دی که په دې نسبت وي یتیم هغه ته وایي چې ماشومي نابالغ یو پلارې مړ بالغان کدا معنا یتیمانان چې پلارانه مړ دي خو موږ ټول بیا یتیمانان یو دروغ وای ظالمان او پیسې را غونډي د خلکو نه یو پیزو تاسو ټول پیژنې دی راته نو نه یو مطلب ظالم چې انده غونډول ټول به خواړه په دې شیرګل راکه کې دروانو ما الته چغواله وی خدای مو بخه ک نغدینی د چرګوا غیر اوړې و د ظالم بچیا سم فارموله دې راټینګه کړې ځکه دې خزو سره خو د اګه د چرګو وی کنه نغدینی او دا هغه نه د چرګو اګه ولا را روانه وی چا دوا او چا درې او تپوس به ته کو سودی دوا اګه ورودو کنه سدینوم د پلان کې خدای مو بخا پلان کې د پلان کې زوی دوا انډې راوړې اګه او خدای ته والا جنت ورکې ته خدای دې مې تباہ برباد کا په دوا ګوډه ته جنتونه غل ورکل مونږ په سارا منډې وو مونږ بسکاو مونږ خون د جنت پتا مایو خدای پلان کې 100 روپے راوړل ته جنت آو یو خو ګورې په دې ځان په کې جنتونه ډېر شي دي ته نه دي ښا
بعض مفسرین لیکلي دي نمونه متلګي جنت عدن او جنت مأوى جنت فردوس وراجح قول دا چې دروازې د جنت ته دي او جنتونه بشمیره دي نو چغه به واله دوه انډه ما وی ظالم بچی چې ردی د دې کوسې نو زینو ښکاریا خبره د انډو ډکه کړي او انډه هم په شل 15 روپے د نن سبا سم فارموله او د ماشومانو کې دا ګیره خوشی کړي وي ولې ماشوم په دې خوشالي کې زمانو په لوړ فکر والی ماشومان مور ته جاړي ما الا شابه ګیره کا افیس صاحب لوړم په چنده کې دې خو را روانو زه په کې بیان وکړ چې راتلم او زه په سب سوزکی کې ناشته اوس او یې اگې ما تکړه او په دې ماره راواړوله ما غډره ورته مې ته ورمخ کې شه چې ورمخ کې مې پیدا مې لوډ سپیکر دې بند کا ما ته شیخ صاحب ته ما ویاو مې خوار شي جمعات د خلکو نه انډه راغونډه او اسکه په خپل اما ته وې په دې ماره لاس کې خود وې دا څه چغې وایسه دا څه چغې نو دا د جمعات پنو د مدرسو پنو نه مدرسه شته او نه جمعات شته چنده جایز در مدرسې لپاره رسول الله مبارک د تبوک د غزا د لپاره په خپل چنده غوښته ده د بعض صحابو د لپاره د صحابو نه پیسې راغونډې کړې دي مدرسه به چندو نه چلیږي خامخا به چنده خو د عزت په شکل هم چې مدرسې جمعات د عزت په شکل دا د بیدته چندې سوزکی ګرځوا او لارو کې چغې وها ټول خپل بچی د خوارش ماشومان د ټول سوالګری کړل او د پلاستیک هغه شکرې وسري هغه دکانونو ته خلکو لټول سپېمې په خلکو سورې کړې راکا پیسې راکا زیاده نه کم دا کاروباري سوالګری نو خیر دا خو مېتا یو مسله د دین ذکر کړه چې پیښې کې دا سړی کاروباري سوالګری دی چې پیښې کې دا سړی دا زنانه د سوال په جامه کې خلکو له د ګناه دعوت ورکوي او دا زنانه کوله او مخګر دی او سوال کوي او چې پیښې کې مدرسه او جمعات نشتا او صرف چې خپل خېټه د پاره چندې غونډي چې 1 روپے ولا ورنکي 1 روپے چې تاسو نه ورکوي دا خلک به بیا د چندې نه غواړي دا خلک به بیا د سوالونه نه کوي او چې پیښې کې صحیح مدرسې شتا او د عزت په شکل کې د خلکو نه چنده غواړي نو د خپل وسنه زیاتې ولا ورکوا چې مدرسه کامیاب شي او چې د مدرسې د پاره وي کنه چې یتیمانان دي د طالبان سپکای او دا مدرسه د لوګي خلک مړ شو ولې لوګي مړ شو زموږ طالبانو له خدای خډوړې ورکړي او دا دی او دا وبنيشته او ټیوبل نشته او پلان کې نشته نو مکه مدرسه د شرماوه ما مدرسه طالبان ما شرماوه جمعات ما شرماوه ظلم مکوا بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې سوالګرو با غختله او سوالګری له ډوډۍ وړله ودا ډوډۍ واخله او احمد ابن حنبل نه د خوړلې او چې هغه نه د خوړلې مونږ یې نه خورو سموده پس امام احمد ابن حنبل کو نه تاسو کو یاره هغه ډوډۍ چې مو نه خوړه اس شوا وسب تام نه خوړه مونږ مو نه خوړه سوالګرم نه غشتا نو د دجلې دریاب ته مغردول د کبان به زمارونو امام احمد ابن حنبل په خپل جون کې د دجلې د دریاب کبو نه خوړ چې پته نشته چې دا ډوډۍ به د کم کب خېټې لتلی حالانکه په شریعت کې کب خوړل جایز دی مونږ چې دا څومره کبان خورو مونږ ته څه پته لګي چې دی حلاله خوړل دی او کدی حرامه خوړل دی کب څه مکلف خو نه دی کنه چې حلاله بخوري اوګه یو سړی ته پته و چې دی غواته دی وخت د حرام اور واچولا او حرام خوري نو په مسکا لیکن چې دا پته نه لګي نو مونږ ټول په بازار کې پېنه اخلو خلک یو بل په وړي مونږ ته څه پته لګي حلال خوري او حرام خوري خدای پېښه او سړی پېښه او کبانو څه پته لګي چې کبانو حلال خوري او حرام کب خو په دې نه مکلف چې خدای وته وی حلال خوري او حرام مخوره لیکن دا هغه ورع او دا هغه پرهیز اوسه چې هغه د مشتبه شي نام زاد ساته امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي ښا دا ور امام بخاری وې زما پلار چې مړ شو ماته بلا پیسې پرې خو چې په دې با علم زده وې پلار راتوي چې محمد علی امام بخاری نو محمد ور پلار نو اسماعیل چې محمد چې څومره پیسې مې د تفریخي دي بچي علم په وګټا پدې کې حرام سکه چې 1 روپے مشتبه نشتا چې شکی پکې چې دا حرام ده هم پکې نشته څومره برکتونه دي خلکو له خدای ورکل رزق حلال
روزی حلال وا چې روزی حلال او رزق حلال ستا به منځ تم شوق کېږي ستا به روجې تم شوق کېږي ستا به عبادت تم شوق کېږي ډېر خلک وایي جي منځ ته شوق نه کېږي عبادت ته شوق نه کېږي څه شوق به وشي ټول وجود دې د حرامو نه ډک دی ته حلال وخوره چې ستا منځ ته شوق پیدا کېږي که نه ته مردار خورې نو عبادت ته به د شوق د کوم دی نه پیدا شي حلاله کې برکات دي عمده احمد ابن حنبل د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد دی یو ځل داسې وشوه چې امام شافعي هغه استاد دی هغه یو قافله راتله بغداد ته د مصر نه امام شافعي په مصر کې دفن دی نو قافلې والا له خط ورکو او په خط کې لیکلي و احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل ډېره موده شوه زما ستا ملاقاتونه شو زما ډېر یاد شوی یو ټیم راته وښایه چې ته ټیم کم ټیم کې په کلي کې زه ستا ملاقات له درشم بیا استاد شاګرد ته وایي دومره لوی سړی دی یو ټیم راته وښایه چې کم ټیم ته په کلي کې زه ستا ملاقات له درشم چې احمد ابن حنبل ته خط راورسېدو نو ملامته شو اوهو زما استاد زما د ملاقات ارمان کوي نو چې قافله واپس ته هغې له خط ورکړ خط کې ورته لیکلي و چې استاد صاحب محترم زه معافي غواړم په کار دا وه چې ما ستا ملاقات له درغلي خو زه په پلان کې ورځ یو قافله در روانه ده او هغې کې ستا ملاقات له درغلم دا خط شافعي صاحب ته ورسېد هغه قافله کې احمد ابن حنبل روان شو مصر ته د امام شافعي رحمت الله علیه ملاقات د دې د استاد دی بلا مزل د صاحب د عراق نوانه تر د مصر پورې چې هلته لاړ مصر ته نږدې شو نو امام شافعي رحمت الله علیه زبردست استقبال ولو بلا شاگردان او دوستان ولې امام احمد ابن حنبل را روان دی شافعي سره ملاقات له نو خلکو خو نوم اورېدل چې ډېر لوی محدث دی د حدیث استاد دی او ډېر لوی پرهیزګار انسان دی او نیک انسان دی نو دنیا چې شافعي صاحب راووته نو د قافله کې را روان دی احمد ابن حنبل نو د دنیا استقبال شو نو بادشاه را چانه تپوس کوي دا جلسه جلوس د څه دی وی دا د امام شافعي صاحب شاګرد را روان دی احمد ابن حنبل دا غي استقبال له شافعي صاحب وته دی خلک وته دی بادشاه موږ په موضوع چې دومره لوی سړی دی ځکه احمد ابن حنبل نوم خو بیانه پہچانه شخصیت او مشهور بادشاه وزیران لو استقبالی وشو په قافله کې احمد ابن حنبل لا ورسېد امام شافعي صاحب ټولو په خیر علي مبارکباد نو بادشاه شافعي صاحب ته وی حضرت دی بدما میل مې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وینا ما را غوښته دي او زما میل مې او تمام را سره میل مې شافعي صاحب ډېر مالدار او مهمان نواز انسان خیر امام شافعي صاحب ډوډۍ برابر کړله احمد ابن حنبل بادشاه وزیران هم پکې ناستي نور علما هم ناستي چې درستخان یې څنګه وغواړه دلته شافعي صاحب ناسته مخامخ احمد ابن حنبل ناسته بادشاه وزیران هم یو خوا بل خوا ناسته ډوډۍ شروع شو چې ډوډۍ شروع شوه نو امام احمد ابن حنبل لګیا دی او سمه ډېره ډوډۍ خوړه او زر زر لګیا دی د دې ماشومانو ورته خیال دی چې کوم ماشومان د امام شافعي د کور واړه دي که نه هغوی د جامونو کې اوبه مو به ګرځئ هغوی ورته خیال دی او قانون هم دا دی چې خلک د مېلمه ته نیغ نیغ ګوري چې مېلمه ډوډۍ خوري په مېلمه د خلکو نظر زر زر ډوډۍ خوړه او ډېره یې خوړله خلکو بس کړی او دی لګیا دی خلک ډوډۍ خلاصه کړه او دی لګیا دی ډوډۍ خوري شافعي صاحب په مړه کې وایي چې دا سړی به ډېر وګېري اما ماشومان هم په سوچ کې دی هلته بادشاه ټول خلک ورته ګوري چې څنګه ډوډۍ وخوړلې شوه او شافعي صاحب کور ته لاړ نو هلونو ته تپوس وکړو ورته وی بابا جي بابا میلمه کوم یو احمد ابن حنبل وی بچی چې ما ته مخامخ ناستو دا هغه چې ته وی د حدیث استاد دی او د حدیث حافظ دی او ډېر نیک دی او بچی هم دا دی نو وی دا نیک سړی داسې ډوډۍ خوري لکه راده چې وخوړه زمانه د سنت او وسیب د سنتو چې بچا پټیم خلاف کو ماشومان هم په پوهېدل ډوډۍ دی ته راده چې وخوړه دومره ډېره ډوډۍ موږ په شرمونو شرمولو موږ خلکو ته وایو چې ډېر نیک سړی دی او د سنتو تابع دی او بادشاه ټولو وزیرانو ورته نیغ نیغ کتل موږ خو شرمولو دا سنت دی ته وایي دومره ډوډۍ څوک خوري ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه درې ځایه یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه یو ځای کې اوبه ور واچوه
یو ځای په دې معده کې خپل ګیسي یا دا چې ته سا اخلي دا پړپوس زور اخلي معدې له زور ورکوي یو یې څه خالي پرېږدي که په دې عمل کې خدای شته که څوک ناجوړه شو خو لاول ځو بیا تاسو په دې زموږ عمل نشته مونږ خو چې څومره ډوډۍ وي دومره وخورو چې د اواز یې خو څه کوي چې هغه د اوبو ځای پکې پرېږدو دومره وخورو زه یو ډاکټر له ته مریض سره بوتلی نو ډاکټر له مریض راغی نو هغه ډاکټر هغه مریض ته وایي وی ډوډۍ خوره وی څه خورم پرهیز مې نشته پرهیز خوره او ته بیا وایي چې ما ته خو ډاکټران وایي چې پر هغه ډاکټر له چې ته وایي پرهیز نشته پرهیز نو بیا ورته وایي وی ردې مه خوره په دې پوزه ورته لاس کېښود که نه وی ردې مه خوره نور یې خوره ډوډۍ نو موږ د کوم ځای پورې خورو د سپېمو نو بیا په سپېمو دوکړی وو دونه وخورو که نه چې په سپېمو بشیر جان وایي زه خو نشم تللی پلاره ته به قدم وایي ته لږه خورې هلکه بشیره پیاده لاړ شي وي نشم دی پیاده موټر راله خواله راولی د پیاده نشم دی ته به ستا پلار به پیاده لاړ دا لږ مال والي انخطي بشریان ته زما خیالي انخطي زه ورته کله وایم بشیره دا چرګوټۍ خوري وبخورو که نه بیا ورته وایم بشیره غوښه راته مخکې پرته راوي کم ده بس که درستخان دې ته اوچت که نو بشیر به چپ کېږي ورنه بس لګی ټیک وایم بشیره او دا دې ګوره په خپله زه خو دروغ نه وایم زه خو ټیک وایم خیال دې راغی نو بیا په ناسته ودي نو خوراک چې ته په معده کې لږ ورچې ځای ډاکټرانو تپوس وکړې چېرې به نه ناجوړه کېږي خو مونږ خو په هغې ګزاره نه کېږي تر څو چې پوره شکور نه والي او پوره درستخان هم نه ختم کړی مونږ کم دی ته نو هغه ډېر وخوړ نو هغه شافعي صاحب ته چې ماشومان ووی نو شافعي صاحب ورته وایي بچې ما محسوسه کړه خو څوک مېلمه دی او ما راغوښتی دی اوس بوی چې په ډوډۍ تنګ وي نو څه دی راغوښتم نو د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی مالا ځان لا کوټه کې بستر برابر کې زه به ځان له سملم نو ماشومانو ته وی لوټه ورته کېدې وځه ډکه ځکه شپې پاسې تهجد به کوي سار وختي شافعي صاحب وروته و د جمعات ته مانځله چې لاله او هغه ماشومان راته چې بستره غونډې چې وې کتل لوټه همغسې ډکه پرته چې شافعي صاحب کور ته راغی ماشومان یې ورته بابا ناشنا زبرګ دی ګورې روز دی زبردست حدیث و حافظ زبردست مولا بچې بیا څه چل شوی دی وی بیګې ټوله شپه خوب کړی دی او دس یې نه دی کړی تهجد یې نه دی کړی ګوره دا تقوا زمانه ماشومان هم وایي چې ولې تهجد ونه کړل وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی لوټه همغسې ډکه پرته چې څنګه سارې ناشته کېښوده نو شافعي صاحب احمد ابن حنبل ته وایي شاګرده احمد یو تپوس ته نه کوم خفه کېږه ما دا کله نه بدل شوی ته خو چې ما سره د سبق وي ته خو بل شان انسان وي کله نه بدل شوی وی صاحب ولې وی ګوره زه خو در باندې خوشحالېږم ما راغوښتې چې څومره ډوډۍ وخورې زه خوشحالېږم خو دا ده چې بېګا د ډوډۍ د سنتو نه خلاف خوړلی دی زر لګیا وي خلک بس کړی او ته لګیا وي خوړه دی او ډېره دې خوړه نو په دې نه چې په ډوډۍ خفه یم ډوډۍ هم تاله پخشې وه د نورو خلکو ستا د مخه وخوړه خو د سنتو خلاف هغه ماشومانو لوڼو م د ملامته کړ او بېګار یې تهجد نه دي کړ لوټه همغسې ډکه پرته او دست یې نه دی کړ دا احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي زما خبره واوره وی بېګا چې زه ستا دې ډوډۍ ته کېناستم که نه او ما ډوډۍ ته وکتل وی زما د قسم په خدای وي ستا په ډوډۍ انوارات او تجلیات او برکات نازلېدل ما په دې سترګو لیدل داسې حلاله ډوډۍ ما په ژوند کې نه وه لیدله چې بېګا مې وخوړه وی ما وی احمد راشه تکړه خوره حلال رزق ته چې څومره ډېر وخورې وخوره د دې برکات په پیدا کېږي انشاءالله بیا به روجي ونیسم سور ودې خو نن به یې خورم ډېره به خورم حلاله روزي ده داسې چې ته ما نه ده لیدلې ما ته ښکارېدل چې د الله کرمونه او رحمتونه او نوازشات او د الله رحمتونه پرې راورېدل نو ما که بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده نو په دې وجه نه په دې چې زه د حلاله ډوډۍ ده سمه ډېره وخورم او استاد جي وی ستا ډوډۍ بېګا په ما کې دوه صفته پیدا کړل ګوره د حلالو برکت ده
وی یوی را کې د علم صفت پیدا کو یوی را کې د عمل صفت پیدا کو وی د علم صفت را کې دا پیدا کو چې بیګا خوب نه راته ټول شپه وی خوما نو ما د قران په آیتونو کې او په حدیثو کې سوچ کاو د یو یو آیت نو د یو یو حدیث نه په سلګونو مسالې راوېسته کړه دې آیت نه دا مسله معلومیږي دا معلومیږي دې حدیث نه دا مسله معلومیږي دا دغه حلال ډوډۍ برکت او دا عمل فائدې دار اکلا چې بیګا ما د ماسختن په او دس د سار منځ کړي دي ځکه مثال وټنه دې استعمال کړي د حلال رزق برکت دغه حلال خوري نو ستاب عبادت ته شوق راځي ستاب تهجد ته شوق راځي او چې مردار خوري مردار څنګه چې د انسان دا وجود دی کله انسان وجود د خپل خوراک ورکه دا وجود ترقیمونه او چې د انسان دی وجود له زهر ورکه مردار خوراک ورکه نو دا وجود وسره مري او نه جوړ کېږي کنه نه جوړ کېږي چې خه خوراک ورکه دی بخنه شنو ما کوي او که خراب خوراک دی ورکه مردار غوخه دی قلسخا دی په قلسخا سبزی دی خوړه زهر دی خوړه یا بنا جوړ شي یا مرشي د قرنګ روح دی روح که روح لدی حلال رزق ورکا روح بخشته خوشاله بی نشونو ما بی او که دی روح لدی مردار خوراک ورکا روح بنا جوړی نو که حلال دی اخوڑا نو روح تر و تازه دی عبادت تبم شوقی منس تبم شوقی درس تبم شوقی حدیث تبم شوقی نیکو خبرو تبم شوقی او که مردار دی خوڑا نو روح نا جوڑا دی نا جوڑا بیمار دی نو چی بیمار دی نو منس تب شوق نکیگی تهجد ته به شوق نه کیږي زکات ورکول صدقه ورکول ته به شوق نه کیږي روزه ته به شوق نه کیږي زمو روح نه جوړ دی بیمار دی بیمار عبادت خوري قیمتي شی دی عبادت ته شوق نه راځي لکه سړی چې جسمانی بیماری او د دل خوک خوراک ورکې دی وی نه خورم یرته دا پیرنی اخرى په خله می ترخه لګي نو پیرنی خو وګه د خدای ورته نه جوړ نو موږ روحاني نه جوړ جی منس تمہیں شوق نشتا تا روحانی نہ جوڑے جی عبادت تمہیں شوق نشتا تا روحانی نہ جوڑے جی تہجد لرشم پاسے دے تو روحانی نہ جوڑے جی نفلی عبادت تمہیں شوق نشتا تا روحانی نہ جوڑے پخلے کنزل کم غیبت کم دروغ و مسلمان سر ٹگی کم ستا روح نہ جوڑے دے روح جوڑ کے دا روح علاج او کے پخدے قسم عبادت باندے خو اللہ تا بندہ نزدیکی گی نستاب عبادت تا شوق پیداشی روح په پس جوړيږي چې حلال خوراک په خوري ځکه خو پیغمبرانو ته الله حکم کړی دی یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پاکیزه حلال او په حلالو کې پاکیزه خوراک خوري چې روح هم خطا کړی نو حرام مردار کې برکت نشته په حلالو کې زمرون برکت دی امام احمد ابن حنبل یو دوه ټکی د تمام طالبه کی 15 حجونه کړو حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې لیکلي ښه او درې پیاده حجونه د عراق نه کړو 261 هجری کې وفات ته او زمارونو چې وفات شو کنه هغه قصې لري وګړه او ډېر ظلم ورسره شوی دی په مرګ کې هم انتهایی ظلم ورسره شوی دی چې وفات شو نو په جنازه کې زمارونو په جنازه کې د په جنازه کې لسو لکو خلقو شرکت کړي څومره خلقو لسو لکو خلقو په جنازه کې شرکت کړي لس لک خلق او په دې لسو سلويختو مليون خلق را روان جنازې له سلويختو مليون خلق راغلي دي سلويختو مليون او سیر اعلام النبلاء لیکلی دي سیر اعلام النبلاء د حواله در کومه چې په د جنازې د وجنه شل زره کافران مسلمانان شوي صرف د جنازې د وجه چې دومره لوی جنازه شل زره کافر د جنازې د وجنه مسلمانان شوي دا سیر اعلام النبلاء لیکلی دي او سیبمن په جنازه کې دا چې څومره خلق دي شل اخا او پدې کې نه دا امام او وفيات العيان سے لیکي
سیر اعلام النبلا لیکلی دي چې په جنازه کې 10 لکه خلکو، وفیات الاعیان کې لیکلی دي چې 14 لکه سړي او 15,000 ښځو جنازه کې شرکت کړي. د سپونه شمیرل کې دومره سپونه دي او اندازې واغې چې په سب کې دومره کسان، نو څوک شمیرل خو نشي کولی چې د سب کې دومره دي او سپونه شمیرل. او صاحب من امام دغه لیکلی دي دا سوته وی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه، دا حافظ ابن کثیر، بلکې تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر یو عجیبه خبره لیکلې. تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر لیکلی دي چې 230 سال پس 213 کاله پس د قبر خوا کې بل قبر کانسته ده، نو د لحد پکې راغورځید. نو د مرګ نه 213 کاله پس مولا علی قاری 240 لیکلي دي او حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې 200 د په حالاتو کې 230 لیکلي دي. 213 کاله پس خوا کې وسره بل قبر کانسته ده، د لحد پکې وغورځید. وی داسې سالم پروت ولا پکا مرته سړی مرشي او پاغه رسنګ سالم پروت. دومره لوی انسان او دومره لوی شخصیت، دا ولې دا دومره لوی شخصیت د خدای پاک جوړ، دا د حلال خوراک برکت دی. زماره حلال خوره، د حرامونو ځان ساتي چې څومره درنه کېږي لږ خوره لږه ګټه او حلاله ګټه. حلالو کې بدا برکتي چې جبه نه ورې ګند نوځي، صفا خبرې وروځي. حلالو کې بدا برکتي چې عبادت ته به شوق پیدا وي. حلالو کې بدا برکتي روح به تازه جوړ وي، الله سره نسبت به پیدا وي. او په حرامو کې دا برکات نشته، روح به رنزور شي، تباه بشي. ساعت د نبی او د روح الله دا رنزور روح چې وباسي، نو دا به الله په کومه طریقه وباسي. وای خدای زماره توبه په دومره ګرانه باندې چې دا د ګنده سړی نه سو باسي کنه. نو داسې مثال دی لکه د جمدی ساروینه چې په جون سرمن وباسي. الله دې نصر. رب العالمین ټول پیغمبرانو ته وایي، مونږ ته د پیغمبر په واسطه دا اعلان دی چې حلال خوره او نیک عمل کوي. دعا وکړئ چې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي.